اوس دلته کې زه دا یونایټډ سرور ورته ویلی شي یونایټډ سرور 0 دې سپیس لږ کم دی زه په خپله دا یوز کوم تاسو خیر ویم که یوز کوئ هغه لږ سټریټ فارورډ دی د دې لږې قیسې ډېرې دي نو چې کله دا دواړه دغه ګرین شو یا ستاسو د ویمپ آیکان چې دی هغه دلته راځي لاندې په دې ځای کې که هغه ګرین شو نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو سرور صحیح دی کله چې دا وشي د هغې بیا څه فایده مونږ فایرفاکس ډیولپمنټ چې زه کوم د هغې دپاره همیشه زه فایرفاکس براوزر یوز کوم د هغې یو څو ریزنز دي فایرفاکس براوزر چې دی د دې یو ایکسټینشن دی فایربګ ورته وایي هغه ډېر هینډي دی د ډیولپمنټ لپاره صحیح ده نو تاسو کوم یوز کوئ دغه فایربګ ډاونلوډ کړئ فایربګ یو ډاونلوډ کو دا آیکان به دلته راشي په دې باندې بیا تاسو انسپیکشن کولی شئ دغه د خپل کوډ صحیح ده ښه بس داسې چلو کړو چې دا آپشنز چې دي ښه نو زمونږ سرور تیار دی که دا مونږ چک کوو که نه د هغې اسانه طریقه ده چې مونږ دلته لوکل هاست ورکو لوکل هاست چې ورکو دا د دې سرور انټرفیس ده که دې لوکل هاست کار نه کوو دې مطلب دا چې زمونږ سرور رننګ نه دی صحیح ده ویم که تاسو کوو نو د ویم خپل انټرفیس دی د زیم خپل انټرفیس دی د دې دا خپل دی ټیک شوه اوس پخوا چې به کله او دغه چې رن کوي دا دوه پروسیسز به آن کوي تاسو ته چې ما دا وښول که نه دا اپیچې اپاچي او مایسکیول صحیح ده چې دا نه رن کېږي نو دا شی به دې پیج ته بیا نه راځئ اوس په دې ځان پوه کوئ پخوا چې به خلکو ډیټا سیوینګ کوو که نه نو ټول به په فایلز کې وو انټایرلی لکه فایلز نه دي دا .txt فارمیټ په هغې کې به زیاتره ډیټا سیو کېده خو د فایلز مسله څه ده فایلز کې دی چې د هغې پرابلم ډېر پرابلم ان د سینس دی لکه زه په فایل کې ستا ایج سیو کومه نیم دې پکې سیو کومه او لوکیشن دې سیو کوم زما بیا صرف هغه پکار دی ستا ایج پکار دی نو زه چې هغه اوپن کوم نو د هغې د سره سره ورته زما ستا هغه لوکیشن هم مخې ته راوځي او هغه نیم هم مخې ته راوځي که نه پرابلم دی نو دوی څه چل وکړو دوی د هغې دپاره ډیټابیس سیسټم ورته ویلی شي هغه یې وکړو ډیټابیس په تاسو ویلي وي لږ ډېر په خپل صبر نو د ورډپریس چې کوم ټیکسچوال ډیټا ده هغه په ډیټابیس کې سټور کړي یایله به تاسو خامخا ډیټابیس کوئ ورډپریس چې دی هغه په مایسکیول چې دی اوپن سورس ډیټابیس DBMS دی ډیټابیس منیجمنټ سیسټم دی پای کې نو د ویب سره د یونی سرور سره زیم سره دې سره مایسکیول چې دی دا ورسره امبیډډ راځي صحیح ده ښه اول به مونږ لاړ شو ورډپریس په ډاونلوډ کو صحیح ده ورډپریس چې ډاونلوډ کوئ wordpress.org یاد ساتئ .com نه ښه .com جدا شی دی او په لوکل هاست کې چې مونږه دغه ولیکو که نه PHP my admin دا ولې هر سپیلنګ مې غلط کو دا دی دلته یې ورکړی PHP my admin دا یو داسې ویب اپلیکیشن دی PHP my admin چې په دې مونږ ډیټابیس جوړولی شو نارملی چې تاسو ډیټابیس جوړوئ نو د مایسکیول هغه کمانډ پرمپټ دی هغه بس رن کوئ په هغې کې هغه مایسکیول کیوریز دي کریټ ډیټابیس او کریټ ټیبل اف ناټ ایگزسټ او هغه کیسې چې تاسو ته یادې خو ټیک ده خو که یادې نه په دې PHP my admin کې ښه په اسانه هر څه جوړېږي صحیح ده اوس زمونږ سایټ چې مونږ وختي روغ کړی دا دی که نه دا مونږ د سوات ویلي په باره کې سایټ جوړو صحیح ده نو دلته به مونږ دې له ډیټابیس هم جوړ کړو رښتیا ورډپریس شو چې هغه هم ډاونلوډ ورډپریس دی خو ما اوس ورکړی نه وای دی راغی دا
سټریټ فارورډ پروسس دی، څه راکټ ساينس پکې نشته، صرف په ځان پوهه کوي بیا ورته مسله نه وي. په تیزه ووایئ. ها د دې نه دا شو سیو فایل دی او په ډیسکټاپ مونږه سیو دی ورته ځان له ډاونلوډ کېږي 15 منټه دي پکې مونږ به دلته ډیټابیس جوړ کړو. ډیټابیس چې په پی ایچ پي مایډمن کې روغوئ دیزې ته راشئ ډیټابیسز ټیک شوه او دې ډیټابیس له تاسو نوم ورکئ لیټ سې مونږ وله ورکړو سوات ویلي. ضروري نه ده دې له ته مطلب دا دی چې خپل نوم ول هم ورکولی شي خو زه مونږ ویب سایټ روغو بس د هغې چې بیا راته سبا ورځې پته لګي چې دا ډیټابیس ته څه دی که دلته ډېر جوړ شي که نه لکه الرېډي دا پرورش ویب سایټ پکې جوړ شوی نیوز ویوز پکې راغ شوی پی او ایس پکې نو د دې د نوم نه ماته پته لګي چې دا د څه دی او چینج کېږي هم خو چې چینج دې کو د ورډپریس کنیکټیویټي چې دا هغه به ورسره نه کېږي او بیا کنفګریشن فایل کې ته هغه نوم هم چینج کړې د ورډپریس چې دی ورسره کنیکټ شي په دوباره ټیک شوه. زمونږ دا ډیټابیس دی تیار شو سوات ویلي په نوم ټیک ده او په دې کې نو ټیبلز فاوند فلحال پکې ټیبل نشته. ډیټابیس په اصل کې اس کیو ایل بیسډ ډیټابیس چې که نه هغه د ټیبلز کلیکشن ټیبل څه شي څنګه چې موږ د کلاس هغه ټایم ټیبل و یاد یو شي هغه شی داسې یو ټیبل راغ شوی په دې ورځ به دا کلاسي په دې به دا کلاسي داسې ټایپ شی دی دا مختلف ټیبلز جوړ شي د دې کمباین کلیکشن چې د هغه په اصل کې ډیټابیس جوړي سیده اوس پکې نوي ډیټابیسز هم راوتي نوي سیسټم هغې ته نو سیکویل ډیټابیسز وایي پکې ټیبلز نه وي خو هغه اکثر په کمه سپریټ مونګو ډي بي نه دی مونګو ډي بي نوم کې واورېد هغه نو سیکویل ډیټابیس دی. ورډپریس شو جوملا شو ډروپل شو دا ټول چې دي نو دوی دغه یوز کوي. आपकी शिकायत दर्ज कर दी गई है अगर ये दुरुस्त है तो 1 दबाएं आपके कीमती वक्त का शुक्रिया. دیشي خو د 15 منټو نه لسو ته ودانګله اوس 9 ته شو دی ولې په لاره خفه شو که څه چل دی دی پاک دې زر ډاونلوډ کړي نو مونږ به ورته څه ووایو ته ورېږه که دلته زما سره د دې دا سیټ اپ خو نه دی پروت ما ته یاد پاکستان کې دا واړه واړه څیزونه خلکو له دومره ټایم تباه او برباد کړي که نه سړی په ځان پوهېږي چې ګیره برېتې سپینې په یو ایس کې خو داسې ډانډه او په ټولو کې تیز سپیډ چې ما لیدلی او که نه هغه په یو ایس کې هم ګورئ تیز سپیډ نشته دنیا ټول نه تیز سپیډ چې نن سبا دی که نه په جاپان او په کوریا کې دی د نیټ او د هغې وجه دا چې هغو ټول هغه اپټیکل فایبرز یوز کړي په یو ایس کې هغو چې څنګه دا نیټ راووتو بس ټول 50 سټیټونه چې وو په هغې کې د کاپر تارونه خواره کړو نو په هغې خسم تاوان هغو کو خو د هغو امفیسس دا و چې میکسیمم خلکو ته د نیټ اکسیسیبلیټي وشي رسایي نیټ ته وشي د منځه کاپر چې هغو خور کو فایبر اپټیکل فایبرز چې هغه وروسته راووتو اوس چې هغه کاپر هغو راغونډوي او اپټیکل فایبر پې دغه کوي جو دنیا پیسې ډن ته یو مجبورا هغو هغه کاپر وایر یوز کوي نو د دې ځای نه خو سپیډ تیز دی خو لکه په انټرنیشنل کم ډیولپډ کنټریز چې په هغې په نسبت د هغو سپیډ سلو دی خو دا چل به یې نه کوو دا ورډپریس یې مډپریس یې خو به یې په یو ټک ډاونلوډ کولی اکثر به مونږ د دې یو ایس بي نه فایل کاپي کوو که نه د یو ایس بي نه چې به هارډ ډرایو ته کاپي کېدو هغې به ټایم اخیستو د نیټ نه به زر راته غټ فایلونه که نه لکه موویز شول او د هغې وجه دا وه چې یو ایس بي 1 یا یو ایس بي 2 چې د هغې سپیډ سلو وي یو ایس بي 3 اوس راوتی اوس خو پکې لا یو ایس بي سی راوتی دی د 3 نه بیا یو ایس بي سی ښیي دې کې د یو ایس بي سی لګېدلی
او دا به اوس مونږ اډ کوو تاسو به یې ویلی ورډپریس کې چې سایټ جوړئ ډیټابیس په خامخا جوړئ ٹھیک ده دا یو یو اس پی سی او ملایي اظهر سره ملایي سافټویر زون نه دی سره ما مخکې لیدلی د یو اس پی سی کې نور څه دغه نه خو فاسټي او چارجینګ پې هم کېږي لیپټاپ چارجینګ کېږي هغه په دې کې زر کوه که نه یار که جومله انسټالوئ هم یې دقه طریقه ده ډیټابیس به ورته جوړوئ که ډروپل انسټالوئ هم یې دقه طریقه ده ډیټابیس به ورته جوړوئ څه شی دا په اصل کې مونږ ډیولپمنټ کوو کله ډیټابیس انوالو شو که نه نو مونږ ډیولپمنټ ته لاړو ډیزاینینګ چې دی هغه وختي و اوس که مونږ ورډپریس کې دی نه امپلیمنټ کولی دی او سټیټک ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس ته اړولی نو بیا مونږ ویلی شو چې مونږ ډیزاینینګ کوو څه نه څه حده پورې ډیزاینینګ نه و هغه بیا پروګرامینګ و ګورئ دا خبره یاد ساتئ په ویب ډیزاین پروجیکټ چې یا ویب سایټ هغې کې شپږ کسان انوالو وي شپږ ډفرنټ ایکسپرټیز انوالو اولنی کس چې دا پروجیکټ مینیجر دی ټول کار لکه د دی هیډي په پاکستان کې ورته اکثر خلک ټیم لیډر وایي دته ٹھیک ده دغه شوه ورپسې کس چې که نه هغه کاپي رایټر وي کاپي رایټر مطلب دا دی چې دی د ویب سایټ دا ټیکسټ نه دی دا دی لیکي نو د هغه د ډیولپمنټ او ډیزاینینګ او دې سره څه کار نه هغه په پروفیشنل طریقه تاله انګلیش ولیکي چې ګرامیټیکل مسټیکس او دا پکې نه وي صحیح ده ورپسې کس فوټوګرافر وي د هغه هم د ډیولپمنټ او دې سره څه کار نه هغه ستا د ویب سایټ دپاره پروفیشنل فوټوګرافي وکړي دا څو کسان شو 3 کسان شو څلورم کس ډیزاینر ډیزاینر یې تاله په فوټوشاپ کې یا په کورل ډرا کې یا په افینټي کم سافټویر هغه یوز کوي پینټ شاپ پروم دی یو نو هغه په هغې کې ډیزاین کی صرف دا ډیزاینر چې د دم د پروګرامینګ سره کار نه دی دا ډیزاین کې دغه پی ایچ ډي فایل چې دی دا وختي چې موږ جوړ کړی دی هغه هم اوپن کړو دی دغه فایل واخلي او هینډ اوور یې کړي چا ته پروګرامر ته پروګرامر هغه سټیټک ایچ ټي ایم ایل او سی ایس ایس ته کنورټ کړي هغې کې ډیټابیس او دا نه انوالو او هغه پروګرامر بیا دا فایل فاینلی ډیولپر ته هینډ اوور کړي ډیولپر چې هغه ورته ډیټابیس کې انټیګریشن وکړي او بیک اینډ دی پی ایچ پي او دا څیزونه ورته ایډ کړي اوس چې مونږ کوم سټیج کوو دا د هغې نه وتي مونږ اوس هم ډیولپمنټ کوو ځکه ورډپریس کې انټیګریټ کوو او هم به پروګرامینګ کوو هم به سټیټک ایچ ټي ایم ایل او سی ایس ایس ته اړو صحیح ده ښکاري دا که نه ای به خیر دی نسی دی پرېږدوه مونږ ایس وي ورډپریس د فیسبوک ته اپلوډ کوو بیا وختي به کې چا فون کوو په دې فون کې هغه تیار میسیجونه یي سړی چې کال ریجیکټ کوي تیار ورته ولیږي که نه نو ما ورته آی ایم ایټ کلاس لیږلی دی خو په غلط مې والی آی ایم ان د سینما مې ورته لیږلی ښه اوس ورډپریس په هم پوره شو که ستاسو وختي یاد شي که نه نو مونږ 3 سیکشنز راښکړي یو هیډر او یو فوټر او یو مین باډي که نه په هیډر کې به زمونږ څه راځي دا لوګو دا ټایټل دا مینو به ورسره راځي ټیک شوه په مین باډي کې به دا ایریا راځي او په فوټر کې به دا هغه طریقه د ورډپریس ته اوس به زه تاسو ته وښیم چې څنګه صحیح ده او که خدای پاک د ده دا ډاونلوډینګ مکمل کو چېرته ښه اوس بل خبره دا ده که نه چې دا یوني سرور چې دی
نو د ویم پم خپل یو www فولډر راځي د زیم کې چې پای کې www فولډر نه خو htdocs ورته وایي په هغې کې او د دې دا چې دی که نه د دې دا هم www فولډر دی دا دی دی که نه نو دا ورډپریس چې څونه ویب سایټ دي دا په دې کې تاسو په دې www فولډر کې انسټالوئ صحیح ده هغه که ویم دی که دا یونی سرور دی او که زیم دی صحیح ده ما خیال دی ورډپریس پوره شوی دی مونږ به داسې چلو کړو چې دا ورډپریس به د دې ځای نه مونږ اکسټریکټ کړو extract all صحیح ده او دې ته به لوکیشن هم مونږ دا ورکو خو په دې www کې به یو فولډر روح کو فرض که مونږ ورکو سوات ویلی sv صحیح ده extract اوس په دې ټایم علی مونږ به ورته همره سلایسینګ وکړو صحیح ده هلو دې ته اوس ما ونه چې په ون وشو ښه سلایسینګ چې مونږ کوو که نه دا آیکان چې دی دا لوګو دا پکار ده چې زموږ سره په ایمیج فارم کې دا دی که نه ټیک ده د دې سره موږ څه وکړو رایټ کلیک او کویک ایکسپورټ ایز پی این جي ټیک ده دی به زموږ نه یو لوکیشن فرض که مونږ یې په ډیسکټاپ سیو کوو ټیک ده د دې نه علاوه زموږ سره دا څیزونه چې دي دا فیسبوک او دا درې واړه هم پکار ده چې مونږ رایټ کلیک کړو بلکې دې له اول نومونه ورکوو چې راشي هلته صحیح ده لکه دا یو چې دی دا ټویټر شو دې نومونو فایده به اوس تاسو ته پته ولګي چې دا ولې مونږ ورکوو صحیح ده یوټیوب شو او دا چې دی فیسبوک شو اوس دا درې واړه ما سلیکټ کړو بیا رایټ کلیک شو سلیکټ شو رایټ کلیک شو دا شو کویک ایکسپورټ ایز پی این جي شو دا هم په ډیسکټاپ باندې سیو شو نو دی به کوم ځای ته دی دی ټویټر یوټیوب فیسبوک ته لیر هغه نیم دې راواغسته صحیح ده د دې نه علاوه زموږ سره پکې دا سلایډ شو والا ایمیج دی ټیک ده په دې کې هم دقه ایریا چې ده که نه کنټرول سی کنټرول وي ځکه دا ټول کومه نو دا تصویر غټ دی که خیال یې وکړی وختي چې دا مونږ ماسک کړی و که نه نو زه ولګېدم په دې مې کنټرول کلیک کو صرف هغه ایریا مې ترې سلیکټ کړه او بیا مې پیسټ کړه صرف هغه لیر مې جوړ کړو که نه دا به هم ځکه ما رایټ کلیک خو دا به ایز ا پی این جي نه ایکسپورټ کوم په دې کې کلرز ډېر دي که نه نو دی په پی این جي کې سپیس ډېر نیسي دا به مونږ ایز ا جی پی جي یوز کوو دې ته زه ایکسپورټ ایز کم چې داسې د کیمرې تصویر وي که نه هغه به ایز ا جی پی جي ورکوئ ښه پی این جي به نه ورکوئ دی به پکې اوس سوچ وکړي لږ چېرته لاړو ګورئ ای دی راغی زه دې ځای نه به دا فارمیټ مونږ چینج کړو جی پی جي ته صحیح ده د دې نه تاسو دا کوالټي وغیره هم ایډجسټ کولی شئ خو خیر کوالټي 100% ته دا دونه نه ده ښه صحیح ده
دا به لږه کمه کړو چې سایز کم نیسي. فرض که دا زه په خپله دغه 80 پورې یوز کوم که نه. دا شوه او ایکسپورټ آل. دا به مونږ په ډیسکټاپ باندې ورکو سلایډ 1. ښه د ورډپریس سره سره پکار ده چې مونږ بوټ سټریپ هم امپلیمنټ کړو که نه. خوښه یو ده 2 in 1 به شي. صحیح ده. د دې چل به وکړو. ورډپریس به ورته همره ایکسټریکټ کېږي. د ورډپریس نه خو د وینډوز 10 انسټالیشن جوړ شو. اورې زه خیر دی مونږ به ورته بوټ سټریپ هم ډاونلوډ کړو. صحیح ده. د بوټ سټریپ URL سره getbootstrap.com. دا به زه ستاسو د مخې زر زر جوړ کړم. تاسو به په بعض شیزونو پوهېږئ په بعضې نه، خو ځان له پریکټس کوئ. په دې کې به ورسره مونږ بوټ سټریپ هم زده کړو. بوټ سټریپ کې به دا یو ډاونلوډ بوټ سټریپ وایي. ښه دا سورس مورس او دغه اړ وهئ. ها د ورډپریس دا تیم نه دی، دا تاسو په خپل هم جوړولی شئ، خو د هغې دپاره څه پکار دي؟ ایکسټینسیو ورډپریس نالج پکار دی. او که فرض که هغه ستاسو سره نه نو بلینک تیم میلاویږي. موږ به یو بلینک تیم ډاونلوډ کړو او هغه به استعمال کړو. ټیک ده. په بلینک تیم به خالي تیم موږ ورته خپل فایلز وغیره ایډ کولی شو. زه په خپله دا یو ویب سایټ دی HTML5 reset ورته وایي. HTML5reset.org. د دې دا بلینک تیم چې دی دا زه یوز کوم. نور پکې هم شته HTML5 بویلر پلیټ دی، ډېر شی دي، خو هغو پکې لږه خپل طرفه پکې ایکسټرا کوډز ایډ کړي دي که نه. او د دې دا ورډپریس تیم چې دی دا لږ ایزي دی. ټیک شوه. نو بلینک ورډپریس تیم باندې چې مونږ کلیک کړو دی به د ډاونلوډ پیج ته لاړ شي او د هغه ځای نه به مونږ ته دا به ډاونلوډ کړي. For example, HTML5. HTML5reset.org. RESET. PTCL خو ډایرکټ شوی دی یار، په مخه باته فور کوي. دلته چې اوس ډاونلوډ ته رالم دي وګورئ ما ته مین تیم بل ورکړی آل ایجکس ورډپریس تیم یې ورکړی دی، خو دا یو نه. دې کې مو هم لږ کنفیوز کېږئ. ایجکس تیم دی، د دې ځای نه به سلیکټ کړئ دا یې بلینک تیم. صحیح ده. بلکې دا دغه یاد ساتئ یې digwp.com/club house. دې ته ډایرکټ راځئ او په دې ډراپ ډاون کې بلینک تیم سلیکټ کوئ نو دا ورډپریس بلینک تیم راځي. چونکې موږ دا ویډیو اوس هم ریکارډ کوو، دا به ستاسو سره یې که خیر یې ورډپریس ته به اپلوډ، دا فیسبوک ته به اپلوډ کېږي. چې دا اپلوډ شي که نه دې پیج ته، د هغه ځای نه بیا دا تاسو ډاونلوډ کړئ ځان ته فرام ټایم ټو ټایم یې ګورئ. ښه نو دا زمونږ هغه بلینک تیم هم د خیره سره ډاونلوډ شو. اوس به مونږ څه کوو؟ په دې کې به دا بوټ سټریپ انټیګریټ کړو، ورسره به دا بلینک تیم انټیګریټ کړو. زمونږ فاینل دغه چې راوځي دغه پکې وکړو، بوټ سټریپ پکې وکړو او که نه داسې ډایرکټ یې وباسو. صحیح ده. ها ورډپریس چې دی دا زمونږ ایکسټریکټ شو د SV فولډر ته. ټیک ده.
په دې اس وی کې د فردر په ورډپریس کې دننه شو نو دا داسې نه دی ښه دا به د دې ورډپریس نه بهر راوباسو صحیح دی چې ډایرکټ په اس وی کې چې زمونږ پات نه خرابېږي صحیح ده دا ورډپریس په تیاړو ډیلیټ کړو دا د ورډپریس فایلز دي اوس دی چې مونږ اکسس کوو که نه نو د سره مونږ څه کوو لوکل هاست سلیش اس وی صحیح ده دا ولې چې دی په www فولډر کې په اس وی کې سیو شو نو لوکل هاست سلیش اس وی باندې زه دی ډایرکټ اکسس کولی شم صحیح ده زما لیپټاپ سلو دی او مونږ پې بوج ډېتا چې ما هغه بل راوړی وی هغه غټ نه یې به لږ فاسټ کړم خو زه خیر دی راکاږو به ورسره دا اوس راغی دا د ورډپریس انسټالیشن دی په اصل کې ټیک ده مونږ والا د ډیټابیس جوړ کړی که هغه یو نه وي نو په دې ټایم کې هغه جوړ کړئ په دې پی ایچ پي مای ایډمن کې صحیح ده لیټس گو دلته کې مونږ د ډیټابیس نیم زمونږ نه غواړي زمونږ ډیټابیس نیم څه سوات ویلیو که نه یوزر نیم غواړي یوزر نیم چی که نه دا په ویمپ کې چې تاسو ویمپ انسټال کړئ په وینډوز باندې د هغې بای ډیفالټ یوزر نیم روټ او پاسورډ یې نه او دا یونی سرور زیډ چې دی په دې کې پاسورډ هم روټ دی صحیح ده نور دا هر څه ټیک دي که تاسو آنلاین دا انسټالوئ په آنلاین سرور به دا یوزر نیم او پاسورډ ډفرنټ هغه یاد ساتئ دا دواړه د تیاري دا چې تاسو سبمیټ کو که دا انفارمیشن ټیکو دی به مخې ته لاړ شي که نه ټیک دی به تا ته وایي چې کنیکټیویټي ایرر نو هغه صحیح دی دی وایي آل رایټ ټیک شو رن دی انسټایلر د وریځو په ورځې راته سن شی داسې غټ مینټل دی ښه دا اوس زمونږ ورډپریس انسټال شو خو اوس زمونږ ویب سایټ چې دی هغې له به مونږ نوم ورکوو صحیح ده سایټ ټایټل به زمونږ څه شي سوات ویلی به شي او یوزر نیم چې دی هغه به مونږ کو فار ایگزامپل اس یا ایډمن اکاډو ټیک ده او دا به پاسورډ به شي سوات ویلی 1 2 3 ټیک ده دی خو دا ویری ویک دی خو مونږ وایو پرېږده ټیک ده ایمیل به څه شي دا به داسې ایمیل ورکوې که نه چې هغه ته ستا نه دا پاسورډ یا یوزر نیم هېرېږي چې ته یې بیا ریټریو کولی شي صحیح ده فار ایگزامپل زه خپل ٹھیک شو دې شي ته پکې حاجت نشته انسټال ورډپریس کله ما انسټال ورډپریس وو که نه نو دی په دې ډیټابیس کې دننه ټیبلز روښ کړي وختي پکې ټیبلز نه و که نه دا دې نو ټیبلز فاوند اوس چې کله دی انسټال وچلی دې کې به ټیبلز راشي خپل هغه کار خپل لاس ته به یې راواړی دی صحیح ده اوس مونږه پاسورډ څه ورکړو سوات ویلی 1 2 3 او دا چې مونږه اکسس کوو بیا دغه ډیشبورډ او فرنٹ بورډ یا فرنٹ اینډ چې دی نه هغه دا دی دا یې ډیشبورډ دی د ورډپریس او مخې ته دا اوس داسې ښکارېږي دا د دوی خپل تیم دی ټیک ده نو د خپل ټیم کې مونږ کار کولی شو دا هیله ورډ دی ورکړی مونږ د سوات ویلي په باره کې نوی انفارمیشن نوی پوسټ ورکوو فار ایگزامپل دلته راشو پوسټس په دې کې ایډ نیو ټیک ده دلته مونږ ولیکو چې ویلکم ټو اور ویب سایټ چې یو کس راځي هغه خو اسیم ویلکم دی لیکې ورته څه ده is most place in the world دوزه ورته وویشته خو پرېږده if you don't believe
what the title says, then come to Swat and witness yourself. We really mean what we say. شو دا شو publish اوس دا پوسټ په التم راغلی ګوره ورته چې دا زه ریفرش کم کنه دا دی نو ته په ورډپریس په جمله په دې کې دا بیوټي ده چې ته په دې کې تا سایټ روح کو کلاینټ ته دغه ایزي دغه چل وخایه अब په خپله راځي دې ته به نوي پوسټ سیټ کوي اپډیټس وغیره دا به ورته کوي صحیح ده دې کې ایون مونږه پکچر زوم ایډ کولی شو لکه فار ایگزامپل دا if you don't believe what we said دا داسې که او دلته کې پکې ایډ میډیا ووهه ټیک ده ډراپ فایلز انیویر دا فایل چې دی فار ایگزامپل مونږه دا یو راولو او دا دلته ډراپ کو دا فایل اپلوډ شو ټیک ده انسرټ ټو پوسټ چې پې ووایي که نه نو دا تصویر به هم دلته راشي اپډیټ کلیک که بیا چې دا چینجز سیو شي که نه دلته چې ته اوس ریفرش ووایي که نه نه دا مونږه لاګین یو ځکه ایډیټ راغلی چې مونږ لاګین نه یې که نه نو دا بیا ایډیټ نه راتلو هغه دی تصویر پکې هم راغی صحیح ده اوس زمونږ دا تیم نه دی په کار مونږ چې دا کوم خپل ډیزاین نښ کړی په کار چې مونږ هغه امپلیمنټ کړو هغه تیم به هم مونږ تیم جوړو هم به یې کنورټ کوو لکه په یو ټایم به 2 in 1 کارونه کوو صحیح ده د ټول نه مخکې خبره ده چې زه دا بلینک تیم نه دی دا هلته کې ورولم صحیح ده دې له هم مونږ پات چې دی ښه د ورډپریس تیمز چې دي که نه هغه په دې ډبلیو او پي کانټنټ فولډر نه دی په دې کې پراته دي په دې کې دا تیمز دي که نه دا د دې هغه خپل تیمز دي پراته دي دلته به زه د خپل یو کسټم تیم روح کړم نو دې ته به هم زه دا پات کاپي کړم او پیسټ به یې کړم خو دې له بلینک تیم نوم نه ورکوو دې له مونږ سوات ویلي تیم ورکوو ټیک ده او دا به مونږ کو ایکسټریکټ ټیک شو نو هغه یې دی راغی دلته صحیح ده دا پکې د میک پزول فولډر دی دا به ډیلیټ دا میک په ارضي کې دا ګند روغی خبرې کله چې یو ایس بي ورکې میک ته یې ولګوي چې 2-3 فولډرې به یې پکې رخ کړي د ځان نه او ډي ایس انډرسکور سغول غوښاني هغه یې پکې ایډ کړي لکه د دې مطلب ګندګیري څه له پیلاوئ ښه نو دا د تیم هغه فایل دي دا مونږ په خپل هم جوړولی شو خو دوی جوړ کړي دي چې بس مونږ هم تیار دغه ته راشن ته خوشحالي وو که نه نو بس ښه ده چې دا یوز ښه اوس که مونږ راشو که نه او په دې ډیشبورډ کې فار ایگزامپل مونږ د دې اپیرنس کې تیمز ته راشو نو کم تیمز چې اویلیبل وي که نه هغه به دلته راشي دا د دې هغه ډیفالټ دي دا زمونږ هغه بلینک تیم دی اوس دې ته یې دلته بلینک تیم لیکلي په کار ده چې دا بلینک تیم نه وي چې دا زمونږ د سوات ویلي دا نوم وي په دې باندې بل د دې دا یو دغه چې دی دا شی چې دی دا تصویر دا هم په کار ده چې زمونږ د دې تیم په شانتې تم دی دا یې ښه خبره ده دا سکرین شاټ دی دا رالي دا بلینک تیم چې لیکلی دی نو دا سکرین شاټ نه دا ولا راواخله په دې فوټوشاپ کې ایډیټ کا ټیک ده او په دې سمپلی سو که دا لوګو راوړاړو دقلته یې ولګوه بس صحیح ده دا چې دی دا ډو سیو که دغلته چې دا سیو شو دی به دلته راشي دا دی که نه چې اوس زه دی دلته ریفرش کړمه که نه
نو دی به دا نوی تمنیل چې دی دا به وښیي. ویې ولیدو تمنیل خو بدل شو، اوس نوم پاتې دی. د نوم دپاره بس سمپلی راشي دلته دا سټایل ډاټ سی ایس ایس فایل نه دی، دا یو دا ورته ایډیټ که. شاید زمونږ هغه ایډیټر چلبو کو دا سبلایم به یوز کو دی لږ فاسټ دی. دې کې به مونږ راشو لیټ سې دلته ټیک شوه. سټایل ډاټ سی ایس ایس چې دی که نه د دې په دې سر کې دا کامنټ تاسو وینئ. په دې کمنټ کې دې ته هر څه لیکلي لکه بلینک تیم ورته لیکلی دی. زه به دا بدل کړم سوات ویلي تیم به یې کړم، یاړو تیم ورسره لیکم سوات ویلي که. تیم یو آر آی ورته لیکلی دا اړو داسې که سوات ویلي ډاټ کام یې که وټ ایور کوم چې د تیم یو آر ایل ټیک ده. this is just a blank theme وای this is just a blank theme نه وای this is just a custom theme او کنه بالکل دا زه غلط شوم یار. ښه ده وایرس آیډنټیفای لیکو بګ ساري وایرس جسټ کسټم theme. د کمپیوټر په کوډ کې چې غلطي دی ته دا بګ ولې وایي چاته دا پته شته؟ بګ خو منګوڼ ته وایي نو په کوډ کې منګوڼ څه کوي؟ معلومول یې ګراني د منګوڼ معلومول ګراني. منګوڼ خو که نه معلومیږي په خپله تا وچیږي ځان درته وښیي. نیول یې ګراني ځکه دې ته ځکه وایي که نه چې اولنی کمپیوټر چې دوی جوړ کړی و الکټرو میکانیکل کمپیوټر. داسې خو مخکینی کمپیوټر دوی وایي چې نن نه 2000 کاله مخکې جوړ شوی و. چینیانو چې هغه داسې شی راښ کړی بیک اثر کوم اولنی الکټرو میکانیکل کمپیوټر چې بجلي پکې استعمالیږي په فیلډلفیا کې دوی جوړ کړی و. او هغه داسې و چې دا غټه کمره دا غونډ کمپیوټر و دا سی پي یو کې به دا ساینسدانان دننه په خپله ګرځېدل. په هغې کې یو مسله راغله په هاورډ یونیورسټۍ والا جوړ کړی و. هغې پروسیسینګ سم نه کوو نو هغه ساینټسټ ګرځېدو چې دا څه مسله نو د هغې د کرنټ هغه فلو چې وه که نه د هغه فلو په لاره کې یو منګوڼ یې ښتی و مړ و پکې نو هغه ته یې منګوڼ راوویست نه کرنټ فلو برابر شوه نو هغه کسانو ته یې ویې بګ و پکې وایي. هغه بګ اوس هم په یو میوزیم کې پروت دی هغه اولنی د هغې نه د دې دا نوم مشهور شو بګ. اوس چې کوډ هم مسله کوي موږ وایو بګ دی پکې حالانکې هغه اوریجنل بګ خدای ته پوخا خوښ شوی خدای به بخلی ومي ځکه په کرنټ مړو شهید شوی خو لکه هغه خبره را روانه ده که نه. صحیح ده. آتر یو آر آی چا چې جوړ کړی د هغه ویب سایټ څه دی ورژن 1.0 یې کاړو ده کنټرول پلس سیو. اوس چې زه دا ریفریش که به دلته که نه نو دی به دا نوم بدل کړي. ودې لیدو سوات ویلي نوم شو. که زه تیم ډیټیلز ته لاړ شمه لکه سوات ویلي بایسا دا ترتیب مونږ ولوزولی او که خیال یې وکړی مونږ به داسې چلو کړو چې دا آتر نه دی دا به پکې هم ورکړو. چې دا اوس مونږ بیا ریفریش کړو
دقه دی راغی پکې صحیح ده. اوس به دا تیم مونږ اکټیویټ کړو چې کله دا مونږ اکټیویټ کړو که نه نو دا تیم مطلب دا دی چې مونږ یوز شروع کړو د دې وسینې سوات ویلي اکټیو تیم شو زمونږ. اوس چې دا مونږ ریفرش کړو دلته که نه نو دا هر څه بدل شي. ودې لیدو دا بدل شو هغه هر څه زاړه دي خو تیم چې دی هغه بالکل بلینک دی. اوس دا بلینک ډیزاین نه دی دا مونږ د خپل دې ډیزاین ته راړو صحیح ده. ښه نو د هغې طریقه څه ده هم دقه تیم نه فایلز چې دي که نه دا هم نه دي هغه په دې دغه کې دي څه شو لکه دا خو په دې سوات ویلي کې دننه یاره دی په بلینک تیم کې دغه شو دا خو ښه خبره نه ده. او دلته چې دی دلته مونږ دی اکټیویټ کړو یو پېره ځکه د هغه شته فایل پاتس به چینج شي که نه. خو یو پېره به بیا دی اکټیویټ کړو ټیک شو. نو د دې فولډر پکې اوس ضرورت پاتې نه شو دا بلینک تیم چې دی دی به ترې مونږ ډیلیټ کړو. اوس دا فایلز دي په دې کې به مونږ چینجز کوو. اوس دا فایل یې څه لیکلي دي دا چاته په نظر راځي هیډر او دا فایل یې څه لیکلي دي فوټر صحیح ده. دا هیډر هغه هیډر دی کوم چې مونږ وختي ګروپ راخ کړو یا پر فوټوشاپ کې او دغه فوټر هغه فوټر دی کوم چې مونږ فوټوشاپ نو اول به مونږ دا هیډر نه دی دا به خو یو شی پاتې دی بوټ سټریپ فایلز لا مونږ په دې کې نه دي انټیګریټ کړي که خیال وکړئ نو چې هغه بوټ سټریپ ورته هم راولو که یو خوښه یې صحیح ده څه شي هغه بوټ سټریپ دقه دی ټیک ده. نو دا بوټ سټریپ لیټس سې دا مونږ هم ایکسټریکټ آل کړو دی اړو دلته ایکسټریکټ کوو ټیک ده. نو دا د بوټ سټریپ دا فایلز چې دي دا به مونږ کنټرول ا کنټرول سی او دلته کې به دا مونږ کنټرول وی کو ټیک شو. دا خو رالو خو بوټ سټریپ والا فایلز به کال کولو مو غواړي یوازې لکه انکلوډ کول به مو غواړي په دې کوډ کې که نه نو د هغې ښکلې طریقه ده چې مونږ راشو دلته کې get bootstrap.com ته بل چرته لاړم ګوره کو get bootstrap دا ولیر زما د کمپیوټر ته مو وایرس یې رالیکو دې کې دا ګیټینګ سټارټډ چې لیکلي که نه د دې ټول دا زموږ دپاره هیلپفول دي خو د ټول نه هیلپفول شی دا دی چې مونږ د دې دا سټارټینګ ټمپلیټ دی دلته یې ورکړی دی بیسک ټمپلیټ دا کاپي کو صحیح ده. نو د دې هیډه پورې زمونږ په هیډر کې پکار دی دا په هیډر کې کاپي کو دا نور به بیا په باډي کې کاپي کو صحیح ده بلکې زه دا ټول به په باډي کې کاپي کو بیا به یې دغه کو کاپي شو. ها اوس اول راځو دې هیډر فایل له ټیک ده ډبل کلیک شو په دې دا دلته اوپن شو دا دغه خپل دی مونږ به د بوټ سټریپ نه سټارټ واخلو دا سلیش باډي او دا نه وي دا د فوټر حصه ده دا په هیډر کې نه دی په کار په دې پوهېږئ که نه نو دا مونږ د دې ځای نه کټ کړو دا په دې فوټر کې
ورکو. فوټر فایل نه دی، فوټر ډاټ پی ایچ پی. شنو فوټر هم سیو شو او دا هم سیو شو. صحیح ده. ښه اوس په دې کې د بوټسټریپ دا فایلز دیو کال کړي دي لکه سی اس اس کې سلیش بوټسټریپ ډاټ مین ډاټ سی اس اس دا دی، خو دا فایل اکچوال پات د دې دا نه دی. ټیک ده. دې له به اکچوال پات مونږ څه ورکو، زموږ د سایټ چې کوم اکچوال یو آر ایل دی په هغې کې سلیش سی اس اس، لکه فار ایگزامپل ورچومیکس ډاټ کام، خو ان دس کیس زموږ د سایټ اکچوال یو آر ایل څه دی، دا دی ټیک ده لوکل هاست سلیش اس وي. نو زه دا هم کولی شم چې لوکل هاست سلیش اس وي سلیش سی اس اس او داسې، خو بیا به پرابلم صحیح چې که دا سایټ ما اپلوډ کو آنلاین، نو آنلاین خو به د دې په ډاټ کام کې یا په دې کې یو آر ایل وي که نه، لوکل هاست خو به نه وي. نو پکار ده چې زه دلته داسې یو کوډ ورکړم چې هغه ډاینامیک وي، چې هغه د لوکل یو آر ایل رالي هغه لوکل ورکوي، چې د آنلاین یو آر ایل رالي هغه آنلاین ریپلیس کوي. نو د ډاینامیک فیچر دپاره بیا پی ایچ پي کوډ پکار ده چې زه یوز کړم. په دې مطلب پوهېږئ که نه، په دې کوېسچنس داسې څوک شته چې نه پوهېږي په دې خبره، دا په دې موبایل کې چې دا ګوتې وهي چې وخانده، مطلب لکه ما ته اډو پته هم نشته چې دا سره وه. زه صحیح ده، زه د دنه به قلر شو. نو دا سلیش سی اس اس نه دی، په دې ځای کې به زه دا ډاینامیک پات ورکړم. نو د پی ایچ پي دغه چې شروع کېږي کوډ همیشه داسې شروع کېږي که خیال یې وکړئ. ټیک شوه. او د دې ورډپریس خپل یو فنکشن دی، هغې ته ویلی شي بلاګ انفو. په بلاګ انفو کې بیا مونږ کو ټیمپلیټ انډرسکور یو آر ایل. ټیک ده، خو دا په کاماس کې بندول غواړي. داسې شو او داسې شو، بیا په دې کې سلیش سی اس اس دا شو. که دا دلته دغه نه وي دوی به دلته ورکړی دا دی. دا یې نه بلاګ انفو سټایل شیټ یو آر ایل دا هغه ډیفالټ سټایل شیټ کال کوي. بلاګ انفو نیم دا ډیفالټ نیم، او بلاګ انفو ټیمپلیټ سلیش یو آر ایل چې دی که نه هغه زمونږ ډاینامیک کوډ دی. ټیک ده. دا به تیم خیر مونږ کاپي کو. دا د ورډپریس دغه دي نیټیو کوډز دي که نه، دا به پکې هم خیر مونږ انکلوډ کو. دا شارټ کټ شو، ایون دا ټایټل شو، دا دیو زمونږ د هیلپ دپاره ورکړي، نو دا پکار ده چې دا پکې راشي. دا باډي ده خو دې ته ضرورت نشته. ایون دې ته هم نشته. دغه کوډ ته ما کاپي کو، دا به مونږ دلته اوس راولو. ښه ټیک شو. دا شو سلیش هیډ شو، دې ټولو ته لاندې ضرورت نشته. دا کوډ چې دی که نه دا ټایټل ده، دا داسې پکار دی، دا د ورډپریس ریکوایرمنټس دي. که تاسو یې سټیټک ورکوئ هم څه مسله نه کوي. ټیک ده. او دا اف سرچ دا کنډیشن هم دیو لګولی دی، که دا هم تاسو ورکو څه مسله، که ور یو کو ښه، که ور یو نه کو څه مسله نه کوي. دا ټایټل ما ورکړی، دا به ترې لرې کو، ځکه دا بل مونږ ډاینامیک ورکړی، دوه ټایټلز نه وي په دغه کې. ټیک ده. ښه دا شو. او سټایل شیټ یو آر ایل چې دی، دې کې اوس دوه سټایل شیټ دي. یو د بوټسټریپ سره راغلی سټایل شیټ دی، د بوټسټریپ هغه په دې ځای کې پروت دی، دا دی بوټسټریپ. صحیح ده. او یو زمونږ دا کسټم سټایل شیټ دی. دوه سټایل شیټ فایلونه سی اس اس فایلونه موږ په دې کې انکلوډ کوو، زمونږ هغه آی دی پروت دی. نو دا دواړه ما په هیډر کې کال کړي دي. څنګه مې کال کړي دي، د بوټسټریپ هغه آی دی کال شوی دی. ورېږه چې دا دې ځای نه ښکته بوځو. ټیک ده.
او زمونږ د خپل چې دی سټایل شیټ یو آر ایل دا هم د ورډپریس کسټم فنکشن دی که دا تاسو داسې نه کوئ دلته هم ټمپلیټ انډرسکور یو آر ایل ورکئ او سلیش سټایل ډاټ سی اس اس ورکئ نوم به دغه فایل راشي سلیش سټایل ډاټ سی اس اس کوم یو دی پوهیږئ که نه دا شی لږ اډوانس دی خو ځان پرې پوه کول کوئ په دې صحیح ده یو مې دا فایل کال کو په هیډر کې دی به ورسره کار کوي یو مې د بوټ سټریپ سی اس اس فایل کال کو دا دواړه د دې د کال کېدو طریقه دا ده د بوټ سټریپ هغه دغه دی دغه چونکې ډیفالټ فایل دی دا ډیفالټ که نه زه دا داسې هم کولی شم چې دې سټایل شیټ په ځای زه ټمپلیټ انډرسکور یو آر ایل ورکړم او دلته کې بیا زه د پی ایچ پي نه چوزم فارورډ سلیش سټایل ډاټ سی اس اس ټیک شو اوس ماته پته څنګه لګي چې دا فایل زما کال کړو دا صحیح دي که دا غلط دي دا مې یو کوېسچن دی د دې لپاره راشه دا پیج ریفرش کړه چینجز چې ته کله هم کې په ریفرش کې تا ته پته لګي نو ما چې وختي تاسو ته په فایرفاکس کې زه دا فایربګ یوز کوم د هغې دا فایده ده ګوره ورته رایټ کلیک که په دې پیج باندې انسپیکټ ایلیمنټ ان فایربګ ووهه ټیک شو نو دا کوډ راغی په دې هیډ کې مونږ دا ویریفای کولی شو چې آیا ما دغه کال کړي دا صحیح دی او که نه لکه دا فایل چې دی لوکل هاست سلیش اس وي ډبلیو پي کانټنټ 300 ویلي په هغې کې بیا سی اس اس او بوټ سټریپ ډاټ مین دا هغه پات ریپلیس شوی دی کال شوی دی دا د بوټ سټریپ هغه سی اس اس دی په دې چې زه کلیک کړم ای دی د بوټ سټریپ هغه فایل ما ته راغی دې مطلب دی چې دا هم صحیح کال شوی دی زمونږ دا کسټم سټایل ډاټ سی اس اس چې ما کال کو که په دې ما کلیک کو ای دی زمونږ هغه وختینی کمنټ پکې راغی که نه د دې مطلب دا دی چې دا دواړه کال شوي ټیک شوه اوس کم چې نه کال شوی که نه هغه درته هم زه وښیم لکه په فوټر کې به هغه سکرپټ دا نه بوټ سټریپ جی اس کې بوټ سټریپ ډاټ مین ډاټ جی اس دا ما کال کړی دی خو چې دا زه کلیک کړم که نه نه دلته یې څه ورکړي ډاکومنټ ټایپ ټایټل یې ناټ فاوند د دې مطلب دا دی چې دا فایل نه دی کال شوی ولې نه دی کال شوی دی ډایرکټ په جی اس کې په بوټ سټریپ پسې ګرځي حالانکې ډایرکټ په جی اس کې نه دی د هغې خپل پات دی هغه ورته ډاینامیکلي الوکیټ کول غواړي په فوټر کې چې راشي که نه دلته کې په دې ځای کې ورته یو پی ایچ پي کوډ ورکړه هغه ډاینامیک کوډ دی دا به داسې شی دی کې څه لاجیک نشته ښه چې دا به تاسو یا یاد کړئ یا سایټس دی دا به تاسو رټه کوئ دا د رټې شی دی سینټیکس ته یادول دي که نه صحیح ده نو هم دې له هم دغه کوډ راواخله د دې هیډر دا ټایپ کوو به یې څه خو بلاګ انفو که نه او ټمپلیټ ډاټ یو آر ایل ټیک شو اوس چې زه دا او دلته پکې یو سلیش هم وکړئ که دا یې ونه کړو بیا به کار نه کوي اوس چې زه دا ریفرش کړم تاسو به وینئ دا فایل به ناټ فاوند نه راځي لکه څنګه چې دا اوس راغلی دی دا به مو صحیح ګورئ ورته ښه جی سیو کنټرول ایس پې وهم ټیک ته دا دی ګیرې دا خوا جیکیوري دی سوري دا بل دی دقه دی ګیرې اوس هغه فایل راغی ناټ فاوند به پکې تاسو وینئ د دې مطلب دا دی چې زموږ دا فایلز کال شوي دي سو وی آر ګډ ټو ګو اوس به مونږ څه وکړو اوس به مونږ په دې ځای کې چینجز شروع کړو چې دا مونږ صفحه فارم ته راوړو دې فارم ته ټیک ده چونکې مونږ بوټ سټریپ یوز کوو د بوټ سټریپ سینټیکس په یوز کوو چې په هغه طریقه راشي اولنی سټارټ د هیډر نه دی په هر هیډر کې زمونږ به څه پکاري یو لوګو به یو پکاري د دې باډي نه ښکته زمونږ ایکول هیډر شروع شوی دی مطلب دغه باډي چې ده د ویب سایټ باډي څه ته وایي دې ته وایي دا ټوله باډي دی دا شروع شوی ده دلته زمونږ په دې فایل کې باډي څنګه ده بلکل سپینه باډي ده خو لوګو دی پکې ټایټل دی د سره لیکل دي او بیا دې خوا دوه سیکشنه دي صحیح ده د دې اسانه طریقه ده چې زه په ایچ ټي ایم ایل کې دغه واخلم سیکشن شو د ویب سایټ د جوړولو ښکلې طریقه ده چې ته اول هاریزنټل سیکشنز جوړوې ټیک ده
که زه سیکشن نالم زه د HTML یو خپل دغه هم جوړولی شم، خپل یو نیټیو ټیګ دی هغې ته ویلی شي هیډر. ګوره هیډر مې جوړ کړو، وختي چې څنګه مونږ ګروپس راښکړي وو که نه هغه چل مونږ کوو. هیډر شو او سیکشن شو، دې له به زه دغه ورکوم آی ډي به له ورکوه باډي، ځکه چې باډي ټیګ داسې نه یوز کېږي. او یو به له بیا زه بل فوټر ورکوه. ټیک شوه، دا تیاړو وران کړه. اوس پوه شوئ په دې کې چې کوم سیکشن په هیډر کې دی او په دې هیډر سیکشن کې مونږ ورکوو، کوم چې په باډي په مین باډي کې دی به دلته ورکوو، کوم چې فوټر دی څنګه چې وختي مونږ په فوټوشاپ کې 3 ګروپس راښکړي هغه حساب دلته دی، خو دلته یې مونږ په کوډ کې روغ او هلته مونږ په فوټوشاپ کې راښکړي. خو چونکې دا فایل هیډر دی نو په دې هیډر کې 3 واړه نه روغو. دا سیکشن چې دی دا به ترې مونږ هغه باډي فایل ته واړو، دا فوټر چې دی که نه دا به ترې مونږ د فوټر فایل ته واړو، ځکه چې دا 3 واړه هسې هم انکلوډ کېږي، را یو ځای کېږي. بیا په مطلب ورسېدی دلته نو دا به ترې مونږ راواړو دې فوټر ته. ټیک ده، د باډي د بندېدو نه مخکې دغه ځای بره په ټاپ کې به مونږ فوټر ورکړو. په فوټر کې به مونږ څه ورکوو؟ هسې زه پکې ورس که پیراګراف دغه کوه ورکوه چې کاپي رایټ. دا شی چې دی دا یو HTML کوډ دی، سی کاپي، دا هغه د سی نه چې هغه دغه ته وکړي هغه شی دی که نه. سی 2017 او all rights reserved. ټیک ده، کنټرول اس. دلته چې زه اوس ریفرش وکړم که نه په فوټر کې به دا راغلي. دې راغلي ټیک شو، خو هیډر قصه لږه ورانه ده. صحیح ده، نو د هیډر لپاره به زه سټریټ فارورډ څه وکړم، هیډر فایل ته به راشم. دلته دا هیډر ما راښکړی که نه، د بوټ سټریپ سینټیکس چې ته جوړی که نه، او پرون تاسو ته ما ویلي د بوټ سټریپ خپل کنټینر راځي 1170 پکسلز یې ده، هغه کنټینر به زه اوس ورکړم. صحیح ده، ډاټ کنټینر په HTML کې یو کلاسي یو آی ډي. دلته زه د بوټ سټریپ سینټیکس استعمالوم، نو بوټ سټریپ کې آی ډیز ډېر کم دي بلکې سره نشته، خو ټول شی په کلاس کې. نو چې کله ما هیډر کنټینر کلاس ورکو نو زمونږ ډیزاین ته وګوره، په دې کې اصل کې یو خو دا هیډر سیکشن دی. دلته اوس لږ ځان پوه کړئ. په هیډ کې که وګورئ په نیم طرف کې سوشل میډیا اکاډمي استاد په دې هاف طرف کې لوګوس. موږ په کوډ کې 2 سیکشنونه ورغو، په هاف کې به دغه ورکو، په هاف کې به دغه. دا سټریټ فارورډ ده. صحیح ده، لږ په دې ځای کې ځان په بوټ سټریپ پوه کړئ چې بوټ سټریپ دا سیکشن څنګه وکړئ. بوټ سټریپ چې دی که نه، دی یو ایمیجنري 12 کالمز راښکړي. کالمز پېژنئ؟ د ده سانچه داسې ده چې ته په ده کې د دې 12 ستنو کې هر نمونه ستنې ډېرې شي. ټیک شوه، که ته وایې چې زه بلکل 2 هاف سیکشنز جوړوم نو دغه 12 ستنې دي، په دې کې به ته څه وکړي، دلته به 6 ستنې ونیسې او دلته به 6 ستنې ونیسې. مطلب دا دی که نه، لکه ما یو بلډینګ یو دیوال راښکړی دی، دیوال ما د څه نه راښکړی، 12 پیپونه مې پرې ودرولي. او زه وایم چې زه په دې پیپونو کې څه چل کوم چې 2 سیکشن یې جوړوم، نیم د یو طرف ته نیم د بل طرف ته. د یو سیکشن رنګ دې شینې، د دې بل دې سوري. زه به نیچرلي څه کوم، 6 پیپونه دې طرف ته دي، هغې له به سور رنګ ورکړم، 6 پیپونه دې طرف ته دي، هغې له شین رنګ ورکړم. نو هاف سیکشن. که زه وایم چې نه زه 2/3 وکړم، 2/3 مطلب دا دی چې پاو حصه دی چې هغه د شنی، پاو حصه دی چې هغه د سری. نو د 12 پاو ورسره راځي 4 یا 3 به یې راځي. نو زه به 3 پیپونو له سور رنګ ورکړم او 3 پیپونو له به شین، هغه به هغه شی ورسي. داسې بوټ سټریپ په کوډ کې 12 کالمز راښکړي. نو زه چې دا سیکشن لوګوم که نه، نو زه به دا د دې لوګو دپاره د 6 کالم سیکشن جوړ کړم. د دې لپاره هغه څنګه روږدېږي ګورئ اوس کوډ ته. ښه،
کالمز نیسم د کالم لپاره به یو پیرنټ کلاس ورکوم رو دا ریکوایرمنټ دی ښه ډاټ رو ټیک شوه ډیو کلاس رو په دې کې زه اوس کالم نیوی شم صحیح ده نو زه به څه وکړم دا کلاس دی کال 6 شو دا به مونږ ډاټ کوچی دا زما یو کالم شو او ډاټ کال 6 دا زما بل کالم شو اوس په خبره پوه شوئ شپږ پیپونه مې دا یو ونیول شپږ مې بل ونیول خو بوټ سټریپ پکې فردر تللی دی هغه تاله نوره فلیکسیبیلیټي هم درکوي هغه وایي چې په ډیسکټاپ باندې که ته ګورې نو ته به شپږ کالمه نیسي خو که ته په موبایل ګورې مسله اوس دا ده چې دا غټ ډیزاین نه دی دا یو لکه زه په موبایل ویو ته راټکل کړم راکوزې کړم نو په موبایل خو الرېډي داسې وګرځېدلي که چې په هغې کې دی نیمې نیمې وځي نو هغه خو بیا ډېر کش کوي نو دی تاله دا اپشن هم درکوي چې په ډیسکټاپ یې څوک ګوري دی د شپږ کالمز نیسي او په موبایل باندې د دې باره نیسي لکه دا سیکشن دی هاف نه دی یون پوری او د ده دا یو د ده د لاندې مطلب پوهېږئ په دې خبره مې ویلې کړه نو سره دې خوا ګورئ دا سیکشنز چې دي دا هاف دا په ډیسکټاپ صحیح خوند کوي چې ته د موبایل په کچ سکرین ګورې که نه نو چې دا سوال یو طرف ته و دا بل طرف ته و دا به ډېر کچ پکار ده چې په موبایل باندې دا سیکشن دلته لاندې راشي دا له پاسه پکې دواړه غټ کړي پوه شوې زه دا خبره سټریپ تاله دا آپشن درکوي چې ته داسې ډیزاینینګ وکړې چې په ډیسکټاپ باندې دې دا داسې هاف ښکاري او په موبایل کې دې دا غټ نو اوس هلته د پیپونو اګزامپل زه چې په ډیسکټاپ دی کومه په ډیسکټاپ به زه شپږ پیپونه ووهم لکه غټې ټوله ورکړم او په موبایل چې زه کومه زه به باره ټولو ته دا به په یو بل نه پس اوس په مطلب پوه شوم نو د هغې دپاره بوټ سټریپ دا کلاسز نه دي دې ته به ته یو شی ایډ کړې کال ایل جي مطلب لارج دی ټیک شوه او کال اس دلته هم ایل جي وکړه ایل جي سلیش خو زمونږ په ایل جي کې زمونږ 6 پکار دي خو په وړوکي موبایل په ویو باندې زمونږ 12 پکار دي بیا دا زه ولیکم بیا پې تاسو پوه کوم کول SM-12 کول SM-12 ټیک شوه دلته اوس ما دته په کوډ کې دا خبر کله دا کالم په لارج ایل جي لارج دا د بوټ سټریپ سینټیکس دی مطلب یې دا دی چې کله په لارج سکرین ته ګورې دا به په 12 کالمز نه وي دا به شپږ کالمز کله یې ته په سمال سکرین ګورې دا به 12 کالمز اوس په خبره ورسېږي دا زه درته انډایرکټلي دا خبره کوم زه دا فون نه هلو جی کلاس کې هم هم مې کاسرانې ورځ لا کلاس ورکړل که صحیح ما ته ووایه ها زه هېټه کې کېږم که دې خوښې راټولې که زما په خوښې کېوه زه صحیح ده بیا به ورته څه بولم نو دا اوس دته ما دا خبره وکړه په لارج سکرین به دی 6 نیسي په سمال سکرین به دی په دې کې یو بل ایکسټنشن هم دی میډیم په میډیم د ټیبلټ په سکرین به دی هغه سټریټ فارورډ خبره ده فلحال دا دوه کوو وروسته بیا ګورو فار ایگزامپل زه په دې کې ولیکم چې دلته به زما لوګو راځي او ته اوس ایډ کوو د لوګو د لاندې به زما څه راځي
سلوګن به راځي. صحیح ده. نو دې کې لاین بریک پکار چې مونږ ورکو پی آر کنه، او دلته به زمونږ سلوګن راځي. صحیح ده. او دا چې دی په دې کې به زمونږ سوشل میډیا آیکنز راځي، سوشل میډیا آیکنز. او چې دلته مونږ بریک ورکو کنه نو لاندې به زمونږ څه راځي، سرچ بار به راځي. ټیک ده. کنټرول اس. اوس دې خوا وګورئ ښه چې دا ما ریفرش کړو دلته ودرېدو یې په هیډر کې دوه هاف رخشي، یو هاف دغه دی، یو هاف دا دی. صحیح شو. او که دا زه اوس کچ کړمه که نه په سمال سکرین بیا په یو بل له پاسه رالوې. هغه زمونږ مقصد دی پوره کوي. اوس به مونږ داسې چلو کړو چې دی به د دې کنټینر دا سپیلنګ یو غلط لیکلی CONTAINER شو. او دا لوګو چې دی که نه دلته مونږ هغه ایمیج فایل چې زمونږ کوم و هغه انکلوډ کړو. دا دی دا راوله ولې دلته ځان ته په دې ایمیجز فولډر کې کېده دا چې دی کنټرول وي. صحیح ده. او د دې ځای نه بیا راکال که راکال کې به یې څنګه په HTML کې چې ته دغه کال کې که نه نو ته به ایمیج ورکې، ایمیج له به ته سورس ورکې. دی په کوم ځای کې دی؟ په ایمیجز کې /logo.png دی که نه، چې دا لوګو سمال دی که کیپټل دی؟ کیپټل دی. دلته به زه دا ال بلکې دا به سمال ورکو، خو دلته کې به یې دغه کړو رینیم به یې کړو. صحیح ده. دا شو رینیم LOGO. ټیک ده. خو ونس اګین دا چې دی د دې هغه ډاینامیک پات پاتې دی دلته کې کوم چې مونږ نارملي بره ورکړی د PHP هغه که نه نو هغه به ورسره هم ورکړو. دلته کې دا ورکړه PHP غلط شو او بیا PHP او دلته کې بلاګ انفو. په بلاګ انفو کې به مونږ څه ورکړو ټمپلیټ انډرسکور URL. ټیک شو. دا شو. ښه د دې لوګو سره سره جی دا بلاګ انفو به مونږ په دې وجه ورکوو چې دا تا نه یې ورکړی که نه. ګوره دا تې زه لیټ سې لرې کړمه. صحیح ده. بلکې اول به یې داسې سیو کړمه بیا به یې تې لرې کړمه. ریفرش شو. دا دی دا لوګو راغی. د دې لوګو پات څه دی؟ دا دی په سورس کې په لوکل هوسټ کې په SV کې په WP کانټینټ کې /teams/SWAT ویلي. زه که وغواړم دا مکمل پات چې دې له ما نه یې ورکړی نو دی نه راځي د ځان. نو دا ورته زه داسې هم پیسټ کولی شم دغه لوکل هاسټ او دا لویه پیسه دغه ځای ولیکه. خو که دا سایټ زه سبا ورځې آنلاین اپلوډ کړم نو دی به په آنلاین کې هم په لوکل هاسټ پسې ګرځي، هلته به دا نه یې پروت. نو دا یو ډاینامیک فنکشن دی. دا ورته ما کېښودو که دی آنلاین لاړو چې د آنلاین هغه URL به ورکوي، هغه www هر څه او آفلاین د دې دا URL دی دا ورکوي. که دا زه نه ورکوم نو دی به بیا صحیح دی به بیا داسې راځي چې دا ما نه یې ورکړی په ایمیجز کې دی پروت دی نو دا پات په بیا دا راځي. دا غلط دی. لاړو شی ورک شو. په ایمیجز کې لوګو هغه بل لوګو راواغستو. په خبر اوس پوه شوئ؟ دا د دغې دپاره دا به راټکوئ. په دې کې څه لاجیک نشته. دا کوډ چې دی دا به په یادو یادوئ نو هله به په ورډپریس کې تاسو کار ویستلی شئ. صحیح ده. ښه دا شو. د ده سره بیا خواته موږ په ټیم کې لیکل کړي دي SWAT ویلي. دا SWAT ویلي به لږ غټ کړو. ښه هیډینګ 1 به له ورکړو SWAT ویلي. ټیک شوه. او سلوګن زمونږ څه دی له به مونږ P ورکړو پیراګراف که نه او پیراډایز آن ارث پیراډایز آن ارث. ټیک شوه. کنټرول S. اوس چې دا زه دلته ریفرش کړمه که نه ده به دغه هر څه راغستي.
ودې دو راغستی دي خو لږه مسله پکې ده الاینمنټ یې لږه اوږد دی. دا تصویر چې دی زمونږ په تیم کې دلته دا لیفت طرف ته فلوټ شوی دی او دلته کې چې دی له پاسه راغلی دی. نو د دې دپاره خبره ده دا اوس د ورډپریس شی دی دا د HTML او د CSS شی دی دا پای کې مونږ ایډجسټ کوو صحیح ده. خو بوټ سټریپ هم تاله یو کلاس درکوي چې ته یو شی فلوټ کړې که لیفت طرف ته یې فلوټ کړې او که رایټ طرف ته هغه کلاس پې اپلای کړه نو هغه به فلوټ شي. لکه فار ایګزامپل زه دې ایمیج ته هغه کلاس اپلای کړم کلاس پول لیفت نو دی به دا شی څه کړي دی به دا لیفت طرف ته پول کړي دا لیډ کلاس ما نه دی لیدلی چا سره زه نه پېژنم ولې لیدو دا اوس دا تصویر دی لیفت طرف ته پول کو. اوس پکې لږ پرابلم دی دا سوات ویلي ورته ډېر نږدې دی. بل د سوات ویلي دا فنډ چې ته یې که نه نو دا سیرف فنډ دی حالانکې دلته کې چې مونږ وګورو نو دا سین سیرف دی. دا به هم اوس مونږ له کلیر کول غواړي چې دا سیرف او سین سیرف چې دي دا مونږ کلیر کړو. په دې پسې به مونږ راشو د خپل کسټم سټایل شیټ دی کوم چې زمونږ دا روان دی صحیح ده. دې کسټم سټایل شیټ کې به زه سمپلی څه ولیکم دا فضولیات چې دي دا به ترې لرې کړو دا ورسره هغو راویشتي دي که نه. دلته به زه باډي ټیګ نه دی دا دی دا باډي دا به ټارګېټ کړم دا د CSS سینټیکس دی ښه د ورډپریس نه. دې پسې به CSS زده کوئ که په دې نه پوهېږئ دې مطلب دا چې تاسو په CSS نه پوهېږئ نو CSS ټیوټوریلز هم دنیا پراته دي. باډي ټیګ مې ټارګېټ کو چې د باډي څونه هم فنټ فیملی ده که نه فنټ فیملی هغه به څه هغه به سین سیرف شي ټیک ده. څنګه دا باډي سره ډاټ ځکه نه ورکوو چې د CSS دا رولز دي زه دې پوه کړم لږ ښه. CSS کې کله ته ټیګ ټارګېټ کې که نه لکه دا باډي ټیګ دی دا دی نو ټیګ به ته ډایرکټ نوم لیکې چې کله ته کلاس ټارګېټ کې لکه دلته مونږ دا کنټینر کلاس ورکړی نو د کلاس سره به ته ډاټ کې دا اوس ما دغه کنټینر والا کلاس ټارګېټ کو او کله ته ID ټارګېټ کې نو ID سره به ته دا چل کې لکه ID ما کم ځای ورکړی ده نه مې ده کسو دلته کې به دا هم په یو ډیو کې بند کو هغې له به ID ورکو فرض که زه یم چې لوګو صحیح ده او په دې لوګو کې به دا درې ورناڼو بند کوم صحیح ده ټیک شوه. نو دغه لوګو چې زه ټارګېټ کوم که نه ګورئ لوګو مې کو اوس ګورئ دا لوګو ډیو په دې ځای کې شروع شوی دلته ختم شوی دی دا د HTML کوډز دي صحیح ده. دغه ځای ډیو ختم شروع شوی دلته ختم شوی په دې لوګو کې دننه دي دا هر څه دلته زه اوس په CSS کې ما لوګو ټارګېټ کو ID لوګو او دې له مې فرض که بیکګراونډ کلر ورکو ریډ ټیک شو چې زه دا سیو کړم او دا هم سیو کړم او دا ریفرش کړم نو د دغې لوګو بیکګراونډ کلر به ریډ وي یعنې دغه خبره ده. نو چې کله ته کلاس ټارګېټ کې دای سره به ډاټ کې چې ID ټارګېټ کې دای سره به هیش کې او چې ټیګ ټارګېټ کې دای سره به هیڅ نه کې ډایرکټ بوله نوم ورکړې صحیح ده. که خیال وکړئ زمونږ د سوات ویلي نه هغه سیرفس لاړو فنډ چې دی سین سیرف شو. اوس پکې بله مسله څه ده د دې دواړو په منځ کې دا فاصله چې ده که نه دا ډېره کمه ده دا لږ سیوا کول غواړي صحیح ده. د دې لپاره به زه څه کوم دا په لوګو کې ایمیج دی ډاټ ID لوګو والا ایمیج چې دی د دې ایمیج او د دې H1 او P په منځ کې فاصله سیوا کول دي نو دا د CSS شی دی د هغې اسانه خبره ده چې زه یم چې کم لوګو چې دی په لوګو کې چې کم ایمیج دی دا زه بیا ایمیج ټارګېټ کوم پوهېږئ په مطلب که نه دا ایمیج ټیګ مې په لوګو کې چې کم ایمیج دی د هغې سره څه وکړه
مارجن رائټ طرف ته چې کوم مارجن دی هغه فرض که زه په پکسلز کې سیوا کوم زه چې 30 پکسلز ولا ورکړه ٹھیک شو اوس ګورئ دی ښه ریفریش ویلیدو دا تصویر هم لږ لاندې تللی دی دا لږ بره بول غواړي صحیح ده د هغې دپاره هم ښه اسانه طریقه ده د دې ایمیج مارجن ټاپ چې دی که نه هغه به وله په ماینس کې ورکړو مارجن ټاپ دا به مونږ کو ماینس 20 پکسلز کاړو صحیح ده اوس چې مونږ دا ریفریش کو دی به کیدای شي کار نه کوي نه یې زه وایي کو ټیک شو نو ایمیج لږ سیوا شو دا اوس اګزیکټلی هغه شان نه دی څنګه چې په کار دی نه دا داسې هم کیدای شي خو ټایم به زمونږ نه ډېر ویسټ کوي نو دا به لږ مونږ ګزاره پکې وچلوو د دې دا کلر هم دغه شان مونږ کوو صحیح ده دا کلر کوډ نه دی دا چې مونږ کاپي کو دغه دی د لوګو چې دننه کم کلر دی که نه هغه به مونږ بدل کړو نو لوګو ټیګ نه دی په دې کې چې څونه ټیکسټ دی د هغې کلر دا هم د سی ایس ایس سیټ ټیکسټ دی ښه که دا تاله نه درځي مطلب دا چې تاله سی ایس ایس نه درځي یا پسې زده کړه د ورډ پرس شی نه دی دا ټیک ده دا ولا کلر مونږ دا کړو چې اوس مونږ ریفریش کړو د دې سوات ویلی او د پیراډایز آن ارت د دې کلر به چینج شوی ودرېږدو دا چې دی دا یو د فایرفاکس ایکسټینشن دی کلرزیلا ورته وایي دا په هغې باندې به صحیح ده دا لږ لایټ کلر دی زمونږ دا لوګو چې دی دا داسې د دې ونې نه مونږ راغستی او ډارک صحیح ده نو دې ته به مونږ دغه کلر ورکړو صحیح ده ښه اوس ورو ورو زمونږ هیډر راځي که خیال وکړې په معرض وجود کې را روان دی دا هیډر صحیح ده د دې سره اوس صرف دا دې خوا سیکشن پاتې دی دې ته سوشل میډیا آیکانز ایډ کول دي او سرچ بار ایډ کول دي که نه نو هغه به مونږ راشوې په دې ځای کې څنګه چې مونږ دا ایمیج انکلوډ کړی او د لوګو ده دغه شانتې دا 3 سوشل میډیا آیکانز نه دي دا انکلوډ که راشئ دغه کوډ ما کاپي کو دا زه ریوز کولی شم صحیح ده خو په دې کې ما دا کلاس ورکړی پول لیفټ هغې ته پکې حاجت نشته هغه صرف لوګو ته او مونږ لوګو ډاټ پی ان جي کړی او زمونږ دا ایمیجز چې دي نو دا د لوګو ډاټ پی ان جي په نوم نه دي خو دا یو یوټیوب ډاټ پی ان جي دی یو ټویټر ډاټ پی ان جي دی یو فیسبوک دی نو اول ورته دا هلته پیسټ که د دې ځای نه دا کټ شو په سوات ویلي کې چې کوم ایمیجز فولډر دی په هغې کې دا پیسټ شو ټیک شوه چې کله دا پیسټ شو دلته کې دا کوډ 3 پیرې ریپیټ کا او کال که دا اولنی چې دی په دې باندې فیسبوک ډاټ پی ان جي کال که پوهېږئ که نه دا شی درته ډېر ګران خو نه دی که ډېر ګران دی سر ګران دی سر ډېر ګران دی ها بس دا ډیزاینینګ کوډ دی په اصل کې دا اوس ما 3 پیرې کال کو خو فیسبوک نو ځکه چې که زه 3 پیرې فیسبوک کال کوم خو 3 واړه آیکانز به د فیسبوک وي که نه زه په دې دویم نمبر باندې ټویټر ډاټ پی ان جي کال کوم او په دې دریم نمبر باندې به یوټیوب ډاټ پی ان جي کال جی ټیک شو اوس چې زه دا دلته ریفریش کوم که نه دقه دې 3 واړه رالو صحیح ده ښه دا یو ډیو چې دی که نه دا د دې په دې سیډ باندې رالو په دې سیډ باندې دا دې منځته کول غواړي د منځته کول دپاره هم دې ته یو کلاس اساین که ټیکسټ سینټر دا د بوټ سټریپ کلاس دی صحیح ده ټیکسټ ډیش سینټر نو دی به سینټر ته شي ویلیدو دا سرچ بار چې دی په دغې باندې د سرچ بار دا کوډ ورکړه د بوټ سټریپ خپل نیټیو سرچ بار کوډ راځي د سرچ بار په ساري د ورډ پریس په ورډ پریس کې دا سرچ بار چې دی دا د اول نه جوړ شوی دی د سرچینګ دا فنکشن تاله په دوباره جوړولو ته ضرورت نشته زه سرچ کوم چې تاسو ته پته ولګي صحیح ده ورډ پریس سرچ کوډ
شو دا get search form چې دی دا یو فنکشن جوړ شوی دا چې تا کوم ځای کال کو دا فنکشن په هغه ځای کې به سرچ فارم ولګي ټیک ده ګوره ورته دا یې د دې خپل انفارمیشن ورکړی دی ټیک ده او فرض کزاړو دا داسې کوم دا بیا چې ستاسو پی ایچ پی چاله ورځي که نه نو په دې قصو به هغه پوهېږي صحیح ده ښه په دغه ځای کې به زه اوس یو پی ایچ پی ټیګ اوپن کړمه پی ایچ پی کوډ به همیشه په دې پی ایچ پی ټیګ کې ډیکلیئر کوئ ګیټ سرچ بار ګورو چې دی کار کوي او که نه یقین مې نه کېږي چې وایي کې ما ته پکې لږه مسله ښکارېږي خو که وایي کو ډېره ښه وي وایي نه کو ولیدو دی راغی ټیک ده خو دا زمونږ د دې نه ډفرنټ دی زمونږ دا چې دی دا ساده غونته کې دی او په دې کې ورسره سرچ فار دی او سرچ بټن دی صحیح ده او نږدې هم دي نو د دې دپاره مونږ اسان کار دا وکړو چې دی په یو ټیګ یا په یو دغه کې بند کړو په یو ډیو کې چې بیا مونږ سټایل کړو صحیح ده هغې ډیو له مونږ آی ډي ورکړو د څه شي د سرچ دا په ما 3 ولیکو دا زه چې دا داسې ډایرکټ لیکم او دی دا کوډ په خپله کوي دا ګورئ د دې سبلایم ټیکسټ کمالات دي خاصې نه تاسو په نوټ پیډ کې لیکئ دا چل کوئ هغه کې دا ګورئ سبلایم ټیکسټ دی او هغې ته بیا ما یو بل پلګین کړی ایمټ ورته وایي نو دا ایمټ په ریزلټ کې دا داسې کي تاسو چې کوئ په نوټ پیډ کې ایمټ EEMT نو پای کې به دا فل ټایپینګ کوئ ښه دا ګورئ هغه داسې چل نه کوي په نوټ پیډ کې ښه ټیک شو نو ما دله په ډیو کې مې بند کړو او هغې له مې آی ډي سرچ ورکړو دغه سرچ زه دلته کې ټارګېټ کوم په سی ایس ایس کې کومه سرچ ډیو چې ده او هغې له د ټاپ نه لږ مارجن ورکوم صحیح ده مارجن ډیش ټاپ فرض که زه له 20 پکسلز ورکوم دا به پوره ځکه چې د دې او د دې دغه په منځ کې به لږه فاصله دا راولي ولیدو اوس پتې دا لیبل لري کو سرچ فار او دغه بټن په صرف پاتې کو خیر دی دا چې مونږ لرې کوو نو د ورډپریس دا سرچ چې دی دا په دې تیم کې راغلی دی دلته کې دا یې سرچ فارم دا په دې کې دی سرچ فارم چې مونږ اوپن کو که نه دې کې چې څه لیکلي دا به هلته راځي دا لیبل دی سرچ فار دا ترې لرې که ټیک شوه کنټرول ایس یې که اوس چې مونږ دا ریفرش کړو که نه سرچ فار دی دا سرچ بټن دی پکې خیر دی دا دی پکې صحیح ده اوس دلته کې زمونږ د دې سرچ دا بارډر چې دی دا ګرین دی او هغه هلته کې تور دی د دغې سره به څه کوو څنګه هلکه تاسو دا خام دی ولې مونږ ته هم لږ ووایئ که نه نه پوهېږئ که مسله څه ده پوهېږئ که یخني دله شی ده صحیح ده دا مونږ چې د دې دا بارډر دغه کوو که نه هم اسان کار دی د دې دغه ته اول وګورئ رایټ کلیک انسپیکټ ایلیمنټ د دې کوډ ته چې په دې کې څه راغلي ګوره ډیو ده په ډیو کې د سرچ آی ډي ورته ورکړی شوی ده په هغې کې دننه څه دی انپوټ راغلی دی انپوټ ټیګ دی نو زه په سی ایس ایس کې دا انپوټ ټارګېټ کوم او دې له به د بارډر کلر بدل کوم اګین دا د سی ایس ایس کوډ دی صحیح ده نو ګورئ د هغې د ټارګېټ کولو طریقه څه ده زه یم چې په سرچ کې انپوټ ساري غلط شو سپیلنګ انپوټ ټیک ده د دې به څه وکړو مونږ بارډر دا ټول دې ته بړه ځکه نه وایي دا د سی ایس ایس کوډ دی که سی ایس ایس تاسو له نه درځي په دې به نه پوهېږئ دا تاسو زده کولی شئ دا دونه ګران شی نه دی ټیک ده بارډر بوله زه ورکړمه 1 پکسل کلر بوله ورکړمه
او سالډ. ټیک ده، دا هم د سی اس اس کوډ دی. ګرین کلر کومه ګرین کېدای شي بل کلر راغلی، دا چې دی دا دغه کلر خپل سپیسیفیک کوډ دی. اوس چې زه دا ریفرش کړم که نه خو دی به د دې بل دا هم ګرین کوي، دا به وینئ ودرېدو د دواړو هغه یې ګرین کړه، خو خیر دی زه داسې هم پرېږدئ. نو دا شو زمونږ هیډر سیکشن تیار. ورپسې به اوس دا مینو ور وښکو، سلایډ شو به ور وښکو، ورو ورو به دا ټول ټمپلیټ د خیر سره تیار شي. صحیح ده، شروع پې کوو. ها اوس سرچ فارم خو شو، د دې نه بله قلار شو. دا فوټر چې دی دا به په قلاره کوو. دی مونږ د کوم ځای پورې د دې ځای پورې جوړ کړو. دا دواړه چې زه اوس ریسپانسیو ته راوړم که نه د یو بل د لاندې راځي دلته کې. صحیح ده، دا هم خیر ایډجسټ کېږي، لږ ایډجسټمنټ کې مسله ده، خو نور دا د یو بل د لاندې راځي، یو بل ته اوږه په اوږه نه راځي. صحیح ده. ښه دلته کې به اوس زه د دې هیډر ټیګ د ختمېدو نه مخکې یو بل سیکشن ورکړم، او دې سیکشن له به زه نوم ورکړم څه شی، آی ډي به ورله ورکړم. صحیح ده، آی ډي به ورله ورکړم مین مینو، مین مینو به ورله یا مین نیو به ورله ورکړو ځه. ټیک ده. ښه په دې کې به درنه زه اوس څه والمه، یو په دې دغه کې آرډر لیسټي، یو ان آرډر لیسټي په واقع بیس ورلډ کې په دغه کې دغه شان کولی شم زه. یو یو ایل ای ان آرډر لیسټ، یو آرډر لیسټي. ټیک ده، د هغې کوډ څه دی یو ایل. په یو ایل کې زموږ سره دا ایل آی څو دي، دا شو 1 2 3 4 څلور دي که نه. په یو ایل کې به مونږ کو دا د سبلایم خپل سینټیکس دی. ښه د ایچ ټي ایم ایل هغه ګورئ داسې نه وي. ښه ایل آی ضرب 4 دې ته مه ګورئ که نه پوهېږئ پې. په ایل آی کې ای شو، په ای کې بیا شو ایټم شو ولیدو. دا چې اوس ما ټول ټایپ کولی ښه پوره ټایم مې اخیستو، خو د سبلایم یا د ایمټ دا بیوټي دی چې دی ما باندې دونه کار نه راولي. صحیح ده، تاله یې ګوره خوند در نه کړو. ښه واړه بول کې ما وی که خوند دې دله در نه کړو سړي. دا ایمټ کوډ دی. ته چې کې پر نوټ پیډ کې ته به دا ټول ټایپ کې مینولی که نه ایمټ پسې زده کړو بیا به صحیح شي. صحیح ده. ایمټ یو پلګین دی، سبلایم دپاره هم میلیږي، ډریم ویور دپاره هم میلیږي، د ایټم دپاره هم میلیږي چې څومره ټیکسټ ایډیټرز دي. هغه تاله دا اپورچونټي درکوي چې فل کوډ مه ټایپ کوه، خو دا واړه واړه شارټکټس ټایپ کوه او ورکوئ. ټیک ده. ښه اوس ګورئ دې ته، دا زه ریفرش کړم، دا هر څه به راغلي په دې کې. یعنې راغلي دي خو لږ ګډوډ دي. دته دا پته نه لګي چې د دې بیکګراونډ کلر ګرین پکار دی او څنګه ګرین پکار دی، څنګه چې دا یو دی دغه دا به ورته مونږ ښایو. ښه مونږ به ورته په کوډ کې څنګه ښایو، دې له ما مین نیو ورکړی که نه آی ډي، نو زه به دغه آی ډي ټارګېټ کړم مین نیو. ټیک ده، او دې له به زه بیکګراونډ کلر ورکړم څه شی دغه کوډ. او ټیک ده، چې کله دې له ما دا ورکړه که نه او دا ما ریفرش کو نو د دې به بیکګراونډ کلر چې دی ګرین شي، خو د دې د ټیکسټ کلر اوس خطا دی. او دا په اصل کې ټیکسټ کلر هم نه دی، دا یو ایل دی. په یو ایل کې یو ایل مطلب ان آرډرډ لیسټ دی، په هغې کې ایل آی لیسټ آیټم دی او په ایل آی کې ای دی. ټیک ده، نو مونږ به کلر د دغې چینج کوو. نو د هغې دپاره به زه څه وکړم، زه به ولیکم چې په مین نیو کې چې کوم
یو ایل دی پای کې چې کوم ایل ای دی پای کې چې کوم ای ده ٹھیک شو د هغې کلر چې دی هغه دی شي وایټ د وایټ کلر دا دی هیکس کوډ که فرض که ماته دا نه معلوم زه چې کولم شم او که زه ورته هسې هم وایټ ولیکمه دی به کار کوي صحیح ده ګوره ورته اوس ښه ریفرش وینئ ورسره دا په یو بل له پاسه سواره دي دا ماته اوږه په اوږه پکار څنګه چې سړی په جومات کې په قطار کې ودرېږي دا داسې پکار ده صحیح ده نو د هغې لپاره هم دغه خبره ده چې دا لیسټ آیټمز چې دي که موږ وګورې دا ایل آی دونه اوږده شوي دي خیال دی نو دغه ایل آی ټارګېټ کا او دا فلوټ کا اسانه طریقه دی مین نیو په هغې کې چې کوم یو ایل دی او ایل آی دی ساري ایل دا وکه فلوټ لیفټ څنګه چې وختي مونږ ډسپلی انلاین هم کوي بالکل خو په ډسپلی انلاین کې لږ سپیسز راځي او په دې کې سپیسز نه راځي دا بالکل جوړ شي که نه زه یې په هغې هم کوم خیر دا زه تاسو داسې ښیم نور اوس به یې په ډسپلی انلاین کو صحیح ده دقه د یو بل طرف ته دغه شو خو هغه کلر پکې چینج شو دا کمانډ په اپلای کوو ډسپلی انلاین په هغې هم کېږي صحیح ده دا د سی ایس ایس کوډز دي ښه ډسپلی انلاین ریفرش ولیدو خو د انلاین په ځای چې دا موږ ډسپلی انلاین بلاک کړو که نه نه به ښایي د هغې یو وجه ده دې له چې موږ پیډینګ ورکوو که نه پیډینګ د دې په خپل منځ کې یو سپیس دی فار ایگزامپل 5 پکسلز ولا د ټاپ باټم نه ورکوو 15 پکسلز ولا د لیفټ رایټ نه ورکوو اوس دا چې تاسو له سی ایس ایس نه درځي چې په دې به نه پوهېږي او که زما اپ کمینګ کلاس یو واغستو په سی ایس ایس په هم پوه شوئ لږ فاصله یې پکې ولیدی ټیک ده دې له به اوس مونږ داسې چل وکړو چې لږ بوله مارجن هم ورکړو مارجن بوله مونږ 5 پکسلز ورکړو او 15 پکسلز بوله ورکړو لږ نور سیوا شو لږ بوله فنټ سایز هم مونږ سیوا کړو صحیح ده فار ایگزامپل فنټ سایز چې دی هغه مونږ ورکړو لیټ سې 16 پکسلز ولا ورکړو که خیال وکړئ ورو ورو هغه طرف ته روان یو ټیک ده اوس د دې او د لوګو په منځ کې فاصله نشته نو دا مین نیف چې دی که نه دې له به مونږ لږ مارجن ټاپ ورکړو فرض که زه له 20 پکسلز ورکړم دا شو ریفرش ولیدو په دې طریقه چې دې ته مونږ ونښتو که نه دا غونډ شی ورډپریس ته مونږ اړولی شو خو ستاسو دې شکلونو ته چې زه وګورم که نه نو ما ته داسې ښکارېږي چې تاسو له سی ایس ایس او ایچ ټي ایم ایل صحیح نه درځي او زه لګیا په ورډپریس کې یم د دې سره به اوس څه کوو شیخ پکې سر وګرور چې دې څه خبره ده که نه اوس یو د پریکټیکل او د تیوریټیکل کار فرق ولیدو که نه پریکټیکل شی چې دی هغه ټوټلی ډفرنټ دی د تیوریټیکل شي نه چې پوهېږي په هېڅ پکې هم نشته دا هسې ما په ګپ شپ کې ووتو دا زه لیږی یم مطلب دا دی تاسو ته پکې ایکسپلینیشن هم کوم که مې نه کولی اوس پکې فوټر ته رسېدلی وم خو څه شی دی پریکټس صحیح ده مونږ چې به په یو ایس ای کې کله کلاس وکړه نه نو اوله کې به یې راته سبق په تیورۍ و خو بیا به یې په هغه کلاس کې مونږ ډیوایډ کړو په ګروپس کې ګروپ ای ګروپ بي ګروپ سی که نه او دغه د تیورۍ سره ریلیټډ ټاسک به یې راته حواله کړو شا به یې دا وکړئ که مونږ به پکې نښتو ټیچر به ولاړو بس د وخت سره به یې د هغې هغه
دغه مونږ ته کلیر کوو چې څنګه مونږ وکړو کلیر شو وایي اوس پکې ټیسټ دی یا په ورځ ټیسټ شو یا په سبا له ټیسټ شو نو که ټیسټ له به تا کار نه هم کړی پرونی کار خو خلکو ته سهار له یاد وي نو په ټیسټ کې چې به څه نمبر یې رالي بیا به فاینل ټرانسکریپټ ته وختې خبره ختم نو د امریکې سبق به داسې نه و چې په کور کې به دې پسې شپې ړندولې صرف سکول ته ځه نور په کور کې ځان له لوپري کوه سبق به درته یاد او دلته مونږ غرق په دین او په دنیا غرق شو او بیا هم نه پوهېږو ویښته هم وخیږي او نور څیزونه رانه هم وخیږي او لکه په شیک ونه شو دا ویډیو اوس پاس کړم او که نه مخکې جوړ کړم تاسو پاسې هم پوهېږئ نه